بسم الله الرحمن الرحیم. وګو کتون کو زم سلیمت الله تاسو ګوره پروګرام د نن سوات په نننی پروګرام کې موږ د منګوري د سوات د سیمې یو لوی قداور شخصیت ته دعوت ورکړی دی. هغه خپل سټوډیو ته راوختلی دی. د هغه د ژوند لویه حصه چې دا هغه په شعبې صحافت کې چې دا تېره شوې ده، هغه د شعبې صحافت کې د هغه چې دي لیکونو حوالې سره، د آرټیکلز حوالې سره د هغه لوی یو مقام دی خپل. خو د هغې سره سره د هغه د ژوند یو لویه حصه چې دا هغه په اسلامي کلیګرافي چې دا او فني خطاطي چې دا، فني مصوري چې دا، بورډینګ چې دي، کوم دغه چې دي پینټینګز چې دي، د هغې هم چې دی د هغه یو لوی نوم دی، د هغه یو جداګړی ځانګړی یو مقام دی، یو حیثیت دی. هغه چې دی د هغه نن به د هغه د سټوډیو کې چې موږ راوختلی، هغه نه به د هغه د ژوند حوالې سره، د هغه د پینټینګز حوالې سره، هغه چې کوم چې کوم خدمات دي د پینټینګز حوالې سره په دې نش نیمګړې دنیا کې خلک چې دي جدیدیت راغلی دی. دلته کې خلک په کمپیوټر باندې فلیکسونه جوړوي، دلته کې په پرنټر باندې په سکینر باندې خلک چې دي بورډونه جوړوي، مختلف داسې دغه چې دي هغه په جدید ټیکنالوژي سره خلک دلته کوي. خو رشید صاحب چې دی هغه پخوانی کوم طرز قلمکاري چې دا پرګزه ده یا مختلف داسې پلیټ قلم چې دی د هغې سره هغه چې دي دلته کې دا پینټینګز جوړوي، اسلامي کې کوم چې دي فني خطاطي کلیګرافي هغه کوي، د هغې سره سره فني مصوري چې ده هغه هم کوي، پینټینګز هم نور جوړوي. نو د هغې حوالې سره چې دی موږ خپل د سټوډیو ته رشید صاحب ته چې دی دعوت ورکړی دی، هغه زموږ سره په سټوډیو کې موجود دی. نو رشید صاحب تاسو ته په خپل سټوډیو د نن سوات د ننني پروګرام کې بخیرالي وایو. ښه رشید صاحب، ستاسو نه اولنۍ پوښتنه دا ده چې یاره ستاسو تعلق خپله پېژنګلو را سره وکړئ چې ستاسو تعلق د کوم سره دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رشید احمد دی، د منګوري ښار سره مې تعلق دی. رشید صاحب، دویمه پوښتنه دا راځي چې تاسو د خپل کم کار کم پینټینګ چې دی دا تاسو د چا نه زده کړی دی او په دې حواله سره ستاسو استاد څوک دی، د چا نه تاسو زده کړي کړي دي، او د هغې سره سره چې دی د کم وخت نه تاسو د دې کم چې دا دغه دی د کم ستاسو کار چې دی د دې سره تاسو وابسته او ستاسو اولني شروعات چې دي د کم وخت نه شوي دي؟ د فني خطاطۍ او مصورۍ سره زما تعلق او شوق مې ورسره د سکول لایف نه و. کله چې زه په سکول کې ما سبق وی په سن 1974 کې باقاعده ما په سوات سینما کې د ملکن ډیویژن بلکې د صوبې نامور مصور او کیلیګرافر جناب اختر لالا مرحوم وصفات شوی، الله پاک دې وبخي، زما استاد و. ما د هغه نه 8 کاله د کیلیګرافۍ او د مصورۍ باقاعده تعلیم حاصل کړی دی. په سن 1978 کې ما باقاعده د پروفیشنل کیلیګرافي او فني مصورۍ آغاز کړی دی. په سوات سینما کې 6 کاله ما د تصویرونو د مصورۍ کار کړی دی. د هغې نه بعد په سن 1978 کې په پلوشه سینما کې تر دغه 1988 پورې دا یو د پوره وختونو یو سفر و چې په هغه دور کې موږ په پلوشه سینما کې هورډینګ بورډونه جوړول او د دې سره زموږ یو دغه پاتې شوی دی ډېر اوږد تعلق په دې د رنګونو د دنیا سره یو ډېر زوړ قدیم تعلق ورته ته ویلی شي. په 1988 کې بیا د روزګار په سلسله کې زه سعودي عرب ته لاړم. په سعودي عرب کې خطاط الشوره د کیلیګرافۍ او د آرټ یو ورکشاپ یو دوکان و. په هغې کې ما باقاعده 3.5 سال د کیلیګرافۍ د تصویرونو د ماډلو د دې کار کړی دی. رشید صاحب، دا راته ووایي چې سوات کې تاسو کار وکړو، یا د سوات نه تاسو وروسته چې دی ډېره موده تاسو سعودي عرب کې هم دا کار وکړو فني خطاطۍ حوالې سره، د پینټینګز حوالې سره. نو د سوات او د پاکستان او د سعودي عرب کوم هلته کې چې کوم تاسو کار وکړو، کوم دغه چې تاسو وکړو، په دې کې تاسو څه ګڼئ چې څومره لکه فرق دی د دې ځای په کار کې او د هغه ځای په کار کې؟ څه تاسو ګڼئ چې یاره څومره تاسو دې ځای چې لاړئ تاسو په یو دغه باندې لګیا وئ، دلته کې به یو طرز باندې تاسو به کار کوو، هلته کې تاسو څه دغه محسوس کوجي؟ نه، د دې خو په خپلو لکه څنګه چې د خطو او د علاقو او د کلچر فرقي داسې اگر چې د دې بیس او بنیاد یو دی کیلیګرافي یا فني خطاطي یا د رنګونو چې کوم دغه دی، خو
د سعودي عرب چونکې هلته کې زیات تر خط کتابت یا د هغه ځای ساین بورډونه یا د هغه ځای بینر یا هر څه کم د دې شعبې سره چې تعلق ساتي په هغې کې زیات تر استعمال د عربۍ دی. نو دلته کې خو عام نستعلیق چې د خلک اردو خط ورته وایي د دې زیات ساین بورډونه یا بینرې دلته زیات تر په هغه ټایپ کې لیکلی کېږي. سعودي عرب یو ډېر غټ وسیع کینوس لري په دې حواله باندې. هلته آرټ ګیلریان هم دي، د کیلیګرافۍ مراکز هم دي کوم دی چې خلک لکه باقاعدې زده کولی هم شي. موږ چې هلته لاړو نو موږ ابتدایي طور په د عربۍ چې دی کې مختلف خطونه دي لکه خط دیواني ورته وایي، خط رقا او خط کوفي، نس، سلس، خط ریحان، خط ګلزار، داسې ډېر قسمه خطونه دي چې هغه د دې ځینې یو سړی لاړ شي او هغه هلته کې پروفیشنل کیلیګرافر یا آرټسټ په طور کار کوي. نو دا څیزونه د هغه دپاره بنیاد دی چې هغه به لازم د دې تربیت حاصلوي، د دې نه بعد به هغه په فیلډ کې کار کوي. رشید صاحب دا راته وایي چې پاکستان زموږ علاقه خطه دلته کې چې دي په لاسو سره چې دي هغه پینټنګز جوړېږي او دلته کې تاسو کتل پخوانی کم وخت چې دلته په لاس سره پینټنګ کېدو، دلته برش سره پینټنګ کېدو، دلته کې به مختلف داسې دغه چې هغه به موږ کتل چې یاره په لاسو سره به د هغې که بورډز به وو که ساین بورډز به وو که فني مصوري به وه یا نور څه دغه وو. خو اوس چې دي اوس هغه ټول دغه چې دی هغه دغه ته منتقل شوی دی، د کمپیوټر ته منتقل شوی دی، سکینینګ کېږي سکینر ترو باندې. که تاسو ګورئ لیپټاپ کمپیوټر په دې باندې دغه کېږي، پلیکسونه جوړېږي، نور داسې پرنټینګ دغه چې دي د هغې حوالې سره چې دي دلته کې دغه جوړ شي په کمپیوټر باندې او هغه چې دي بیا په هغې باندې دغه کېږي. تاسو څه ګڼئ چې یاره اوس چې کوم د دې دا نوی جدید سیسټم چې راغلی دی، پلیکسونه جوړېږي، دا نور دغه جوړېږي، دې دا کم زور کم د لاس دا خطاطي چې وه یا د کم پینټ چې وه هغې ختم نه کړو، اثر پرې څومره به راغلی ستاسو ذهن څه وایي؟ سلیم اطهر صاحب دنیا هر شعبه چې دا د ارتقایي عمل نه تیریږي په دې کې د وخت تېرېدو سره جدت راځي. دې جدت دا شعبه چې دا متاثره کړه د ساحه د پورې. کمپیوټر راغی، فلیکس ماشین راغی، د لاسو باندې ماډلې جوړول یا په لاسو باندې کیلیګرافي کول، د دې خپل یو خوند، د دې خپل یو حسن و د رنګونو د انتخاب پای کې د یو آرټسټ یا د یو کیلیګرافر چې کوم حسن پیدا کولی شي هغه خپل یو جدا مقام و د دې. کمپیوټر دا وکړل چې اساني پیدا کړه، پلیکس هم اساني پیدا کړه. کم کار چې به موږ په ورځ دوه درې هفته کې کولی شو هغه اوس ګنټو له راغی. خو د دې سره سره لکه د فني خطاطۍ خپل یو دغه دا دی چې یاره که نن هم یو سړی یا یو دیوال لیکي یا یو ساین بورډ لیکي او په لاسو باندې او د رنګونو په ذریعه باندې هغه کار کوي، نو په دې کې خپل یو حسن او کشش دا دی چې یاره په لاره چې هر سړی ځي هغه دې ته ودرېږي او هغه د دې نه ډېر خوند اخلي، ځکه چې دا لکه ډېر یو ښایسته او ډېر پرکششه شعبه ده. بدقسمتي دا ده چې خصوصا که موږ د سوات په حواله ووایو، په سوات کې ډېر ښه خطاطان تیر شوي دي، ډېر ښه مصوران تیر شوي دي. هغو ډېر په 30-40 سال پورې تقریبا هغو ډېر ښکلي ساین بورډونه هم جوړ کړي دي، ډېرې ښه فنپارې د خطاطیانو هم جوړې کړي دي. اوس هغه شی چې دی تقریبا په لاسو لکه فني کتابتو د هغې ځای کمپیوټر واغستو، دقسې کمپیوټر او دې پریس ماشین د کیلیګرافۍ او د دې هغه شعبه چې وه دا هم تقریبا زیات تر دا هغو ته لاړه. نو د دې په وجه باندې اوس دا فن تقریبا زوال پذیر په دې دی چې ډېر په لکه موږ د سوات خبرو کړو ډېر په مشکله به ته داسې کیلیګرافران به تا ته میلاویږي چې یاره هغه د لاس په ذریعه باندې یا د رنګ د پرګزې پلیټ قلم یا د برش په ذریعه هغه کار کوي. دا یو بدقسمتي به موږ ووایو چې زموږ را روان کم نسل دی هغو ته به د فني خطاطۍ په لاسو لیکل یا د دې د زده کولو مواقع شاید چې بیا هغه شان میلاو شي کومه چې په ماضي کې موږ ته میلاو شي، چونکې موږ باقاعده د خپلو استادانو نه ډېر په محنت سره ډېر په دغه باندې دا فن زده کړی دی. اوس د صحافت د شعبې د راتلو نه بعد
ما بنیادي طور په دې باندې ډېرې ارټیکلې او ډېر لیکونه ما په دې حواله باندې ځکه کړي دي چې یاره دا فن زوال پذیر کېږي نه، چونکې موږ ورسره بیا هغه وابستګي ډېر وخته پورې بیا ونه ساتله. خو چې اوس موږ دې وخت کې دې دغه ته وکتل چې فني خطاطي دا یو خوبصورت او ښکلی فن دی، بل دا یو مقدس فن دی. په عربۍ کې دې ته لسان الید ویلی شي، یعنی د لاسو ژبه. لکه دا د یو کیلیګرافر د لاس ژبه ده چې هغه په دې باندې د خپلو احساساتو ډېره بهترینه ترجماني کولی شي. نو د دې د فن د زوال په وجه باندې دوباره ما ته تاسو وینئ ما دا کوم فنپاري چې جوړې کړي دي دا زیاتره د لاسو په ذریعه جوړې شوي دي. په دې کې آیل کلر، اکریلیک رنګونه، واټر کلر، برش، پرګزا، پلیټ قلمونه، هغه روایتي څیزونه کوم چې په کلاسیک خطاطۍ کې به مخکې استعمالېدو، دا د دې وجې نه مونږ کړي دي چې یاره یو سړی دا ویني چې یاره دا فن ژوندی ساتل پکار دي، دا یو قیمتي ورثه ده چې دا په راروان وخت کې مونږ د خپل نوي نسل ته منتقل کړو چې یاره دا فن ختم نشي، دا لکه د خلکو د ذهن نه هیر نشي، ونوځي. په دې کې د حکومت هم یو کردار پکار دی. لکه څنګه چې ما تاسو ته په سعودي عرب کې سعودي حکومت یا داسې عرب ډېر ملکونه دي په دنیا کې د ټولو نه زیات مشهور خطاطان او کیلیګرافرز چې څومره دي د دې زیات تر تعلق چې دا د عرب ممالکو سره د هغې وجه دا ده هلته انسټیټیوټ دي، هلته ادارې دي، هغه خلک چې کوم دی هغه باقاعده په دې باندې کلاسیز دي، دې خلکو ته لکه دا فن منتقل کوي. نو هلته دا انتهایی په عروج دی. داسې زمونږ حکومتونو له هم پکار دي چې د دې نورو شعبو سره د دې کیلیګرافۍ یا د دې فن سرپرستي وکړي، حوصله افزایي وکړي، د دې سره چې کوم خلک تعلق لري چې د هغه خلکو معاونت وکړي، د هغو سره په هر طریقې امداد وشي چې یاره دا فن آینده نسل ته په منتقل کېدو کې دا خلک خپل کردار ادا کړي. رشید صاحب دا راته ووایه چې دلته کې د پرګزي تاسو دلته کې یو نوم تاسو اخلئ، تاسو سره چې کله ممکن راستو د پلیټ قلم تاسو نوم اخلئ چې را دلته کې تاسو اوس دا کوم کار چې کوئ دا په پرګزي باندې کوئ، په پلیټ قلم باندې کوئ. خو بل طرف ته که موږ ګورو جدید کوم دغه چې دی هغه په عام روټین کې خلک چې دي هغه په مارکر باندې کوي یا په کمپیوټر باندې کوي. نو د پرګزي او د پلیټ قلم دغه خو اوس چې دی دلته کې دا خو به ختم نشي د کمپیوټر د راتلو سره یا ختم شوی به نه. نو د دې د ژوندي پاتې کولو دپاره د دې په دې راتلونکي کوم دلته چې آرټسټان دي چې هغه هم په دې پرګزي باندې کار وکړي، هغه هم په دې دغه پلیټ قلم سره کار وکړي او د دې جدید ټکنالوژي یا کوم کمپیوټر چې د دې سره سره دا هم ژوندی پاتې شي. دې دپاره دلته کې اقدامات په سوات کې یا په نوره خطه کې زموږ شته او که نه؟ د دې دپاره دا پکار دي چې په سوات کې لکه زما نه خو ډېرو کسانو دا فن زده کړی دی. په سوات کې زما ډېر شاګردان دي، خصوصا دا شاه وزیر خان شینه آرټسټ د زما سره ډېر طویل وخت تېر کړی دی، یو ښه کیلیګرافر دی، ډېر ښه لیکل کوي. کم اوس په سوات کې هم ډېر داسې هنرمندان شته دی چې یاره هغه د خپل روزګار دپاره د پرګزې او د رنګ سره رشته ساتي، ساین بورډونه هم لیکي، بینر هم لیکي. نو په چونکې ما تاسو ته مخکې مو ویل چې یاره دلته داسې څه انسټیټیوټ یا داسې څه اداره باقاعده نشته دی، خو چې کم کسان د دې فن سره اوس هم وابسته دي او هغه لکه ریګولر کار کوي نو هغو له پکار دي لکه څنګه چې په ماضي کې موږ د خپلو استادانو نه زده کړي، دا خلک لکه د دې نوي نسل ته یا چې د چا د دې سره شوق او دلچسپي نو دي له پکار دا دي چې یاره د دې چې کوم ابتدایي سټیج دی یو سړی کیلیګرافي زده کوي، د هغې باقاعده خپل حروف تهجي زده کول، د هغې نه بعد بیا د هغې د حروفو جوړونه دا په قلم مخکې او روایتي هغه د نل قلمونه میلاوېدو، هغه هم اوس تقریبا داسې معدوم دي، داسې ډېر نشته دی. خو لکه یو سړی که وغواړي نو په هغه طریقه باندې هغه بل یو سړي ته د دې فن لکه تعارف هم کولی شي او خوی ورته هم شي. د دې نه علاوه پرګزا او پلیټ قلم یا برشونه چې دي دا چونکې د دې بنیاد دی، نو د دې په ذریعه چې یو استاد کار کوي، یو سړی ورسره کینی وخت وله ورکړي، نو دا دونه مشکل کار نه دی. د دې بنیادي څیز د یو سړی چاته دا نشي ښوولی چې یاره یا د دې څه لیمټ یا څه وخت نشته دی چې ته 2 کاله یا 3 کاله یا 6 میاشتې، دا د زده کولو والا د ذهانت
او د هغه د دلچسپۍ پورې منحصره ده چې دی په څومره وخت کې دا فن لکه زده کولی شي. رشید صاحب تاسو نه اخرنۍ پوښتنه ده چې یاره د دې فني خطاطۍ کوم چې د پرګزي تاسو استعمال کوئ، کوم چې تاسو د دې پلیټ قلم استعمال کوئ، دا دور چې دی دا جدید دی، دغه د کمپیوټر استعمال دی، د فلیکس دی، د نور پرنټر استعمال دی، تاسو څه د نوي کول آرټسټانو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې یاره دوی دا څنګه دغه وساتي او د دې سره دوی ځان څنګه لینک پاتې؟ اوس هم په سوات کې ډېر داسې کسان شته چې یاره هغه د کیلیګرافۍ شوق کوي، لیکل هم کوي، خو څنګه چې لکه د ماشینانو یا د کمپیوټر په ذریعه باندې جدت راغی، دغسې دې خلکو له پکار دي چې یاره دي د روایتي کیلیګرافۍ د نستعلیق اردو سره یا د چند یو دوه خطونو نه علاوه دي یو جدید عربي خطونه اوس لکه په دې وخت کې د هغې استعمال ډېر زیات دی چې دي د دې کمپیوټر نه او د دې جدید میډیا نه دي دا پیدا واخلي چې سرچ کي، په هغې کې د هغې طریقې زده کي، نوي نوي خطونه، حروفیات، او بیا د هغې سره لکه په کله چې دی یو فن پاره جوړوي په هغې کې مختلف خطونو نه حرفونه واخلي، هغې له یو ښکلی بیکګراونډ ورکړي، یو ښه میسیج ورکړي، ځکه چې دا اسلامي کیلیګرافي د دې زیات تر تعلق چې د قرآني ایتونو سره دا یو ډېر مقدس عمل دی. نو که چېرې دا خلک د کمپیوټر نه د دې فن په حواله دا پیداوالي چې یاره د هغې کې دي سرچ وکړي په جدید ذرایع نه، او چې څومره دې کیدی شي لکه خپل یو محنت ورسره وکړي، جدت طرف ته راشي، نو په دې باندې به لکه دا فن ژوندی هم پاتې شي، او دې له پکار دي چې مزید محنت وکړي. دا داسې په اسانه نه کېږي، دا محنت غواړي، شوق غواړي، دلچسپي غواړي، او زموږ بنیادي مقصد دا دی موږ چې دا کم کوشش شروع کړی یا کمې فنپارې چې موږ پرګزو یا په پلیټ قلمونو جوړ کړي، دا یو ګران عمل دی، خو که چېرې دي په دې باندې کار وکړي نو یو خو به دا فن ژوندی پاتې شي، یو به د دې سره لکه د ماضی هغه رشته چې د هغه به ختم نه شي. خوږو کتونکو تاسو وکتل چې څنګه د رشید صاحب سره موږ د هغه د ژوند د هغه د دې دلې فني د اسلامیک فني خطاطي چې دا یا فني مصوري چې یا پینټینګز چې دی د هغې حوالې سره موږ ټول کوم دغه چې دي هغه د ژوند هغه اړخونه چې هغه پټو تاسو مخې ته یې کېښودل، هغه چې دي کل کړ خپل هغه ټول دغه چې دي ستاسو شریک کړل خپل خیالات، او د هغه کم دغه چې دی چې یاره ټیک ده چې دې وخت کې چې دي دنیا ډېره ترقي کړې ده، ډېر دغه کړی دی، خو د پرګزي هغه استعمال حوالې سره چې هغه کوم دغه وکړو دلته کې چې دي هغه د پلیټ قلم حوالې سره خپل یو دغه نقطه نظر پیش کړو چې یاره ټیک ده چې جدید ټکنالوژي راغلې ده، خو د دې دغه دپاره چې دي د معاشره کې د قایم او دایم ساتلو دپاره، د ژوندي ساتلو دپاره حکومت هم پکار دی چې دلته کوششونه وکړي، دلته کې چې دي داسې څه ادارې جوړې کړي، داسې څه دغه جوړ کړي، دې دپاره فنډونه قایم کړي چې یاره دا کوم روایتي کوم دغه چې دی قلمکاري چې دا ختم نه شي، دا دغه نه شي، د هغه چې کوم خپل یو نقطه نظر چې یاره دلته کې د هغه کوشش خو دا دی چې دلته کې د هغه چې د کوم استاد نه چې کوم زده کړې کړې وي هغه تر اوسه پورې الله دې رشید صاحب له ژوند ورکړي، هغه خو په هغې باندې لګیا دی، خپل کوشش کوي، وس کوي چې یاره دا د پرګزي یا د پلیټ قلم یا دا نور کوم روایتي کوم دلته کې دغه چې دی چې دا ختم نه شي، دا فني مصوري، فني خطاطي یا اسلامیک کیلیګرافي کوم دغه چې دی دا ختم نه شي، خو د هغې سره سره هغه دلته کې د شاګردان چې دي هغه هم چې دي په درجنونو باندې موجود دي، هغوی هم په خپل طور باندې کوشش کوي، په هغې کې خصوصا چې دی شاه وزیر خان د هغه یو ډېر دغه دی د ښه شاګردانو کې د هغه دغه حسابېږي، هغه چې دی دلته کې د هغه سره ناستي، هغه د هغه نه زده کړې کوي، او هغه کوشش دا کوي چې هم دا زده کړې چې دي دا کوم چې د استاد نه خپل زده کړې کړي دي دا چې دي دغه شانتې ژوندی وساتي، او د دې نه چې دی هغه کوشش وکړي چې یاره د هغه هم کوم وروسته چې د هغه سره کوم شاګردان دي د هغه نه چې کوم زده کړې کوي چې هغه هم په دا چې دي په څه نه څه طریقه یا په څه نه څه ډول دا دلته کې په دې معاشره کې چې دي هغه ژوندي وساتي، خو هغه هم د هغوی خپل کوشش په خپل ځای دی، خو زما هم د دې پروګرام په وساطت سره د حکومت پاکستان نه، د صوبه خیبر پښتونخوا د حکومت نه د دوی نه زما مطالبات دي چې یاره مطالبه ده چې یاره دوی چې دي دلته کې د دې د اسلامیک
فني خطاطۍ یا د فني مصورۍ دپاره چې دي دوی دلته کې د دې د ژوندۍ د پاتې کولو لپاره دلته کې څه اداره جوړه کړي، دلته کې دې لپاره فنډونه دغه کړي. موږ ګورو چې یاره دغه چې دی د اوسنی کوم د پی ټي آی حکومت چې دی په 2013 کال کې اوس په 2018 کې چې بیا د دوی حکومت راغلی دی، دوی دلته کې د آرټسټانو دپاره د هنرمندانو دپاره دوی فنډونه جوړوي، دوی دلته کې کارونه کوي، د هغې دپاره دوی د هغې د پیلا او بهبود دپاره هم ډېر دلته کې مرستې کوي. نو که داسې یو دغه جوړ کړي چې یاره دا کوم د روایتي دلته کې کوم پینټینګ چې دی اسلامیک فني خطاطي چې ده، فني مصوري چې ده، یا نور داسې د کوم دغه چې دي د دې سره ریلیټډ د هغې د ژوندۍ ساتلو دپاره څه اداره جوړه کړي، څه داسې څه دغه ول جوړ کړي، څه ګامونه اوچت کړي. زما په خپل خیال دا به د دې دپاره ډېر زیات دغه چې یاره یو طرف ته خو زموږ هغه دغه چې دی هغه به ژوندی پاتې شي، ځکه چې دا ورو ورو په زموږ په دې معاشره کې چې دی دا ختمېږي. نو نن کوم پروګرام چې و په دې کې موږ کوشش کوو چې یاره د رشید صاحب د ژوند هغه دغه د اسلامیک فني خطاطۍ حوالې سره چې کوم خدمات دي هغه ستاسو مخ ته کېښودل. راتلونکي پروګرام کې به هم کوشش کوو چې یاره داسې څوک څه مېلمانه څوک داسې دغه چې هغه د مختلف د ژوند د اړخونو یا د دغه سره د هغوی تعلق وي هغه ستاسو مخ ته کېږدو. اوس چې دی نننی پروګرام اختتام ته ورسېد، ستاسو اجازه غواړم د الله په امان.